افغانستان ته په اډوانس کې سوپر 8 مقابلو ته په وتلو باندې ډېر زیات مبارکي. تاسو به وایئ چې د افغانستان خو صرف 2 میچ شوي دي، نو څنګه سوپر 8 مقابلو ته په اډوانس کې تا وویستل؟ نو دا زما د دې لیکلې خبره واورئ چې افغانستان خو وتلی دی سوپر 8 مقابلو ته، دې کې شک نشته دی. خو د دې سره په ویسټ انډیز باندې د افغانستان د وجې چې کوم پریشر راغلی دی اوس که نه، هغه د کتلو قابل دی. تاسو به وګورئ د افغانستان چې کوم پریشر کریټ کو په خپل ګروپ کې په خپل ټیمانو باندې، د دې بعد یو بل بیکاره ټیم دی نیوجینیا دی که څه شی دی، د هغې نه بعد د دې سره چې کوم دی د ویسټ انډیز کوم ټیم دی، یو بیکاره ټیم سره میچ پاتې دی، یو د ویسټ انډیز سره پاتې دی. نو دا بیکاره ټیم نه خو افغانستان په اډوانس کې شي ګټلی چې 3 میچ ته وګټې ته سوپر 8 مقابلو ته الریډي لاړې. د افغانستان سره 2 میچونه دي او یقین وکړئ چې چانسز دومره ډېر زیات دی افغانستان ته چې دا دواړه میچونه درله هم وګټي. نو بیا دلته کې یو غټه خبره دا ده چې آیا افغانستان ټیم به ویسټ انډیز ته شکست ورکړي او که ورنکړي. نو چانسز هم د دې ډېر زیات سیوا شو. وجه دا ده چې د نیوزیلینډ غونډه کې مضبوط ټیم کم چې راج کوي په T20 میچونو باندې، هغې ته اتلان او ازمریانو شکست ورکو. نو بیا ویسټ انډیز هم په دې کټګري کې راتللی شي چې هغې ته درله هم افغانستان اتلان شکست ورکړي. اوس دلته کې تاسو به وایئ چې ویسټ انډیز خو هوسټینګ کوي د خپل ورلډ کپ هوسټینګ والا ټیم ته شکست ورکول دا ډېر زیات ګران کار دی. خو د افغانستان کمال دا دی چې کله په ردم کې راشي نو بیا دې ته نه ګوري چې دا د هوسټینګ والا ټیم دی که دا مضبوط ټیم دی که دا بیکاره ټیم دی. داسې هم پکې کېدلی شي د افغانستان یو بیکاره ټیم نه میچ وګټي او وبیلي. خو دلته کې خبره دا ده چې د مضبوط ټیم درله هم شکست ورکولی شو، داسې له ښکته راغورځولی شي څنګه چې نن نیوزیلینډ ښکته راوغورځاو. نو دا زما دې لیکلې خبره واورئ چې افغانستان خو لاول په اډوانس کې انشاءالله چې وتلی دی سوپر 8 مقابلو ته. خو که چېرته کې د ویسټ انډیز سره میچ رالی، د ویسټ انډیز نه که چېرته کې درله میچ ونه ګټي، خو دومره سخته مقابله به د ویسټ انډیز سره کوي وچی، نو اله به ویسټ انډیز دغه میچ ګټي، ورنه دومره په اسانه باندې افغانستان د اتلانو نه میچ ګټل ډېره زیاته ناممکنه ده. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نوې ویډیو کې تر هغه دمه مال راکړي اجازت. د الله په امان.